د رمضان نه بعد بهتر او د فضیلت ورځې شپې چې کوم دي هغه اول لس ورځې د ذوالحجې دي. د دې ډېر فضیلتونه راغلي دي او ډېر اهمیت یې راغلی دی. نو باید موږ په دغه لسو ورځو کې الله تعالی ته عبادت وکړو، د الله ذکر اذکار وکړو، د الله تسبیح ووایو، د قرآن مجید تلاوت وکړو. دا ډېرې بهترې شپې او ورځې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ذوالحجې اولې لسې شپې او ورځې چې کوم دي په دې کې روژه نیول، په هره ورځ کې چې روژه ونیسي خداوند متعال د یو کال ثواب درکوي. یعنی د اولې ورځې نیولې تر نهمې ورځې پورې په کومه ورځ کې چې روژه ونیسي خداوند متعال د یو کال ثواب درکوي، د یو کال د روژو ثواب الله تعالی درکوي. او په دغه شپو ورځو کې چې د شپې الله تعالی ته عبادت وکړي، د الله ذکر وکړي، تلاوت د قرآن کریم وکړي، نفل عبادات وکړي، تهجد وکړي، نفل وکړي، خداوند متعال د لیلة القدر د شپې ثواب الله تعالی درکوي. دا لس ورځې د ذوالحجې ډېر فضیلت او بهترې شپې دي، بهترې ورځې دي. یعنی په نرمه لهجه او په اسانه لهجه دا درته ووایم چې د لوی اختر د ورځې نه مخکې چې کوم لس ورځې دي دې ته اولې ورځې لس ورځې د ذوالحجې ورته ویل کېږي. په اسانه لهجه په اسانه ژبه هغه دا دی چې د لوی اختر د ورځې نه مخکې چې کومې ورځې لس ورځې دا ډېرې بهترینې او د فضیلت شپې ورځې دي. او الله تعالی په دغو لسو شپو باندې قسم اخلي. خداوند متعال فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والفجر وليال عشر. الله وایي زما دې قسم وي په دغه لسو ورځو باندې. او دا فضیلت اوس نه دی، دا د موسی علیه الصلاة والسلام نه هم را روان دی. موسی علیه الصلاة والسلام چې اول یوه میاشت روژه ونیوله، هغه د ذوالقعدې یوه میاشت روژه وه، بیا چې مسواک استعمال کړي الله تعالی ورته وویل چې روژهدار کم د معدې نه چې کم بوی را روان دی دا ماته د مسک نه هم بهتره دی، تا ولې مسواک استعمال کوي؟ نو لس ورځې نورې هم ونیسه روژې، د ذوالحجې لس ورځې نورې هم روژې ونیولې موسی علیه الصلاة والسلام. او بله عجیبه خبره دا ده چې موږ په رمضان کې د لیلة القدر د شپې دپاره ټول روژه په عبادت باندې تیروو، خاص کر آخرې لس شپې چې کوم دي هغه په عبادت باندې الله تعالی تیروو. هر شپه الله تعالی ته عبادت کوو دې دپاره چې موږ عبادت د لیلة القدر د شپې سره څه سي، هغه سمون وخوري، د هغه سره برابر سي، الله موږ د لیلة القدر د شپې ثواب راکړي. او په دغه ذوالحجې په اولو لسو ورځو کې خداوند متعال چې په هره شپه الله تعالی ته عبادت وکړي، که اوله شپه یي، که دومه یي، که درېیمه یي، هلم جرا تر نهمې شپې پورې، تر لسمې شپو پورې، په هره شپه کې چې الله ته عبادت کوي، په هره شپه کې خداوند متعال د لیلة القدر د شپې ثواب الله تعالی درکوي. او د هغه رقم بعضې ملګري داسې دي چې هغه ټول کار روژه نسي نیولی. نو خداوند متعال موږ ته په دغه شپو کې په دغه ورځو کې چې موږ الله تعالی ته روژې ونیسو، هره ورځ په کومه ورځ چې روژه ورته ونیسو خداوند متعال د یو کال ثواب الله تعالی راکوي. او بله خبره دا ده چې د هر یو عبادت خپل یو وخت وي. د ملانځه خپل وخت دی، سهار، ماپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن. د رمضان د روژې د فرضیت خپل وخت دی چې په کال کې کم میاشت راځي په هغه کال کې به په هغه میاشت کې به روژه نیسي. داسې نسي کولی چې په بلې میاشت کې د رمضان روژه ونیسي. او د هغه رقم د زکات خپل ټیم دی چې کال پوره سي بیا په تا باندې زکات فرض دی، بیا به څه کوې ادا کوي. خو لیکن دا یو داسې شپې ورځې دي دا د ذوالحجې اولې لږ شپې چې دا
د ټولو عباداتو مجموعه ده. په دې کې روژې هم ستا او ثوابونه ستا، په دې کې چې ذکر اذکار کوي هم ثوابونه دي، په دغه لسو اولو شپو کې قرباني هم کیږي، روژې هم نیول کیږي، عبادات هم پکښې دي. نو دا یو مجموعه د عباداتو ده. نو په کار داره چې په دغو شپو، په دغو اولو شپو لسو ورځو کې موږ د الله تعالی عبادت وکړو، دغسې فضل او لهو په لعب باندې تېرې نه کړو. باید مشغول اوسو د الله په ذکر او د الله په اذکارو سره، په تلاوت د قرآن کریم سره، په درود د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ځان مشغول وکړو. دا یو داسې یو سیزن غوندې دی چې دا سیزن تیر سي، بیا د سیزن نه راځي. آینده کال به څوک مړي وي او څوک به ژوندي وي. نو په کار دا دی چې موږ خپل ژوند، خپل وخت، دا قیمتي وخت ضایع نه کړو، د الله تعالی په عبادت کې مصروف وګرځو او د الله تعالی څخه دعاګانې وغواړو چې یا الله زموږ ته بخشش راته وکړه او زموږ دعاګانې خپل په دربار کې قبول او منظوري وګرځي.